أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیات نمبر 42 43 او 44 سلور درې آیاتونه به انشاءالله العزیز ویل کېږي. نو کله چې بیا د مریم کفالت کېدو دا لوی شوله نو پرشته و ترالی او په هغې کو سره هم کلام خبره چې دی نو هغه سره جبریل علیه السلام چې دی نو هغه وکړله. جبریل علیه السلام ورته چې نو هغه وویل وإذ قالت الملائکة الله وی هر کله چې ویل پرشتو ته چې یا مریم او اے مریم ان الله اصطفاکی الله تو غوره کړی و طهرکی او پاک کړی و اصطفاکی او غوره کړی علی نساء العالمین په ښځو د عالم باندې. نو وصلی الله رب العزت وی چې اے مریم مونږ ته غوره کړی نو د دې دا غوروالی چې دی نو په څو حدیث مبارکه کې راځي چې بهترین په ښځو کې هغه چې دی نو هغه مریم بنت عمران او خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنهما چې دی نو هغه دي. بیا بل حدیث مبارکه کې راځي چې سید نساء اهل الجنه فاطمه چې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د ټول چې نو هغه د جنت د ښځو سردار وي. بل روایت کې راځي چې سړی ټول کامل دی او ښځو کې چې نو کامل ښځې هغه څو تېرې شوي دي. یو مریم بنت عمران، دویم چې نو خدیجه بنت خویلد، دریم فاطمه الزهرا، څلورم چې نو هغه آسیه چې نو هغه زوج فرعون چې کوم چې نو هغه د فرعون کور والا وه بیبي آسیه رضی الله تعالی عنها. نو اوس حضرات چې دی نو هغه دغه ذکر کړی دی. نو یو معنی د دې دا کړی ان الله اصطفاکی علی نساء العالمین دا کم چې دی نو د دغه وخت چې کمې ښځې وې دا وخت چې کم خلک ول نو د هغې عالم د هغې وخت په ټولو ښځو باندې الله رب العزت چې دی نو ترجیح هغه مریم لور کړې وه. حضرات محدثینو د دې چې دی نو هغه یو ښکلی تطبیق ذکر کړی دی. هغه چې هر یو د ټولې چې دی نو هغه غوره وي خو د هر یو د غورهوالي چې دی نو هغه صفت او کیفیت جدا ولو. بلا زوج چې دی نو هغه او دغه شانتې د فرشتو خبرې ورسره کول په اعتبار او بلا زوج چې دی نو هغه پیغمبر زوی کېدل په دې وجه باندې د ټول عالم کې د ټولو نه بهترین او غوره ښځه چې دی نو هغه مریم بنت عمران ده. او وی په دین باندې چې دی نو هغه خپل مال لګول قرباني د چې دی نو هغه د ټولو نه زیات ورکولو په اعتبار سره د ټولو نه غوره چې دی نو هغه خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها ده. او د حضور علیه السلام د نبی چې دی نو هغه د وجود ټوکړه د وجود چې دی نو حصې په کېدلو په اعتبار سره په ټوله دنیا کې د ټولو نه غوره چې دی نو هغه په زنانو کې هغه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ده. او د علمیت په اعتبار سره د علمیت او قابلیت په اعتبار سره په تمام چې دی نو هغه ښځو کې د ټولو نه غوره چې دی نو هغه اما عایشه رضی الله تعالی عنها ده. او د دین د پاره چې دی نو سخت او تکالیف برداشت کولو په اعتبار سره په ټولو چې دی نو هغه زنانو کې د ټولو نه زیات غوره چې دی نو هغه آسیه امرأة فرعون چې دی نو هغه ده. نو په دغه تطبیق سره د دې ټولو چې دی نو هغه فضیلت هم رالو او د دې ټولو د غوروالي وجه چې دی نو هغه راله. نو ځکه الله وی ان الله اصطفاکی الله چې دی نو غوره کړی تو و طهرکی او پاک کړی تو
وزینو استفانو د اړمبنۍ استفانه مراد چې نو هغه د چناو نه د غوروالي نه مراد دا دی چې الله رب العزت پرشتو چې نو ستا سره خبرې کړي وړوکوالي کې چې نو هغه په لږ عمر کې تر لوی کړلې لکه څنګه چې د دې نه مخکې 2 درس مخکې چې نو هغه مونږ ویلي ولو چې خلق چې نو هغه یو ماشوم په میاش کې څومره لویږي نو دوره به چې نو حضرت مریم رضی الله تعالی عنها دا به په ورځ کې دومره لویدله د اورنۍ استفانه مراد د قدی واستفا کې علی نساء العالمین د دویم غوروالي نه مراد نو هغه دا نه چې الله رب العزت ولا بلا زوجه بلا خاوند چې نو هغه زوی ورکو داغه د وخت چې نو جلیل القدر پیغمبرو نو دویم غوروالي نه مراد چې نو هغه دا چې الله رب العزت په دغه اعتبار سره ستا چې نو هغه چناو کړي نه او دغه شانتي الله وی وطهر کی او پاکي کړي ته نو اس پاکوالی نه مراد څه دی نو بعض حضرات چې نو هغه لیکلی دي چې د حیض او د نفاس نه پاک کړي دویم قول چې نو هغه پکې دا دی وطهر کی د شیطان نه محفوظ چې نو هغه ساتلی دریم قول چې نو هغه پکې دا دی وطهر کی اخلاق حمیده ولور کړو د غلط او سپورو اخلاق او بد رد نه چې نو الله رب العزت هغه محفوظ کړي او پاکي ساتلی و نو چې کله دغه نو وسوت الله وی یا مریم اقنتی لربک نو پرشتي ورته چې اے مریم وستو چې نو تابعداري کو د خپل رب وسجدي صدق او الله ته ورکای او رکوع کوا مار راکعين د رکوع کون کو سره اوس دلته حضرات چې نو هغه چې مونږ کې خو عمومي تور باندې رکوع مخ کې او سجده چې نو هغه ورستوي او دلته چې نو هغه سجده مخ کې بیا رکوع چې نو هغه وي وسجدي ورکعي نو یو چې نو هغه حضرات چې نو هغه تفسیر خازن والا یو جواب داغه ذکر کړی دی یو جواب دا دی چې د دې په مذهب کې د دې چې نو په شریعت کې سجده مخ کې او رکوع ورستو نو ځکه ورته وي وسجدي ورکعي زما معنی چې نو هغه کړي دا وسجدي ورکعي چې مسجد کوا او رکوع کوا یعنی عمومي طور باندې سجده خو خلک چې نو هغه سمه کې سجده له دوه رکعت لاړ شي صحیح کوي خو اکثر خلک رکوع چې نو هغه په صحیح طریقې باندې نه کوي الهغه لکټ شانتي ښکته شي اکثر د قیام او د رکوع په منځ کې چې نو هغه فرق نه وي نو الله رب العزت ورته ځکوي چې وسجدي ورکعي تو دا رکوع چې نو هغه صحیح کو مار راکعين مار راکعات و نوي تر رکوع کون کو خزه سره ونه مار راکعين د سړو سره یعنی د سړو بشانتي رکوع چې کې نو هغه به رکوع خخ کول کامل رکوع کې لکه څنګه چې د سړو عبادت عمومي تور باندې کامل وي اوس الله دی په کې اکثر زمونږه عبادت هم چې نو هغه د خزو هغه نام بدر شوی تاسو ټونګي چې نو هغه نو الله وی دغه په جبانه مار راکعات وزه مار راکعين د دی وجه نو وی چې دا رکوع دا کامل رکوع کوا اس معمولی چې نو هغه نخ کده کېدل چې د معمولی کته شي چې پای کې د رکوع د قیام په منځ کې نو فرق نه کیږي نو ځکه ورته الله وی وسجدي ورکعي مار راکعين بیا الله رب العزت فرمای دریم آیت کې ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا کومه قصه چې د حضرت مریم علی السلام او دغه شانت د هغه سره د حضرت زکریا علیه السلام چې نو را روانه ده نو دا قصه بیا د مریم د کفالت متعلق چې نو هغه په आपस کې کومه چې نو هغه خبرې شولې اختلاف شولو دا قصه الله وی دا ټول مونږ ته وਹੀ کړي دا چې نو هغه ذالک دا خبرونه دي د غیب نوحیه الیک چې کوم مونږ چې نو هغه وਹੀ کو ستا طرف ته نو چې وਹੀ درته کېږي ته د الله حق او سچ پیغمبر اگر کدا مکی خلق دی دا خلق دا وی چې لست مرسله ته پیغمبر نه خو نه ته د الله پاک حق او سچ پیغمبر نه دا ته ټول چې معلوم شي دي نو دا صرف او صرف ته د وਹੀ په ذریعہ باندې چې نو هغه معلوم شي دي و ما كنت لديهم اذ يلقون الله وی ته نو دا غوي سره په وخت کې کله چې غرزول اغوي اقلامهم خپل قلمونه بچنو ايهم يكفل مریم چې څوک به د مریم کفالت کوي د دې مخکې رکوع دریمه کې خیال مکړه مونږ چې شروع کې دا قصه کړې و چې کله دا غږ نو نظر منلو بیا بیبي مریم چې نو هغه پیدایش وشو نو مور چې نو هغه حنته بنت فاقوزه دا هغه بیا دا راوړ او په هغه وخت کې چې نو هغه د مسجد اقصی کم منتظمین حضرات ولو نو هغه 29 کسانو د لې راوړلو چې کله دوی ته حواله کو چې دا زمان نظر
بس دا ما اوزه ګوله اوس تاسو پوه شئ کار پوه شئ دا ما چې نو هغه د بیت الله د بیت مسجد اقصی ته پاره چې نو هغه وقف کړی ده د دې خدمت د پاره تاسو د تربیت چې نو هغه کوي نو په هغه وخت کې موږ ویلو د ټولو حضرات هر یو وی چې دا زمونږ د استاد لور ده موږ به کفارت کوو بیا په آخره کې چې نو خبره په دې باندې توی شوله چې قرآن اندازې به وکړو او د هغې چې نو هغه طریقې کار دا مقرر کو چې خپل قلمونه یو روایت متعلق موږ ویلو چې کم باندې به دوی تورات لیکلو یو دا چې آس د دوی خپل قلمونه دا به اوبو ته واچو د چا قلم چې نو هغه اوبو ویړو او د چا هغه پاتې شو چې کم کس پاتې شو هغه به کفالت کوي او یادار چې چا قلم چې نو هغه د اوبو خلاف سمت باندې چې نو هغه روان شو هغه به کفالت کوي دوه صورتونه کې چې نو هغه د زکریا علیه السلام هغه قلم په اعتبار سره شلو نو هغه ده شو اوس دې کې یو مسله چې نو هغه د قراندازي خسرنه نو آیا قراندازي باندې یو شی چې نو هغه مشترک شی خرڅول دا جایز دی قراندازي چې نو هغه جایز دا او که جایز نه نو قرآن اندازي کول چې نو هغه عمومي چې نن سبا کم کېږي دا ناجایز ده لکه مثال په تور باندې اکثر خلکو یا گاړي یا چې نو هغه د سیبل یو شی وي په هغې باندې چې نو هغه قرآن اندازي د هغې باندې دقه دوی وکړي نو د مختلف کسان نه چې نو هغوی خپل ولا یو ریټ خو دی چې 2,000 روپۍ کېږي بیا د دغې متاورسته چې نو هغه دی کې خسرنې وشي نو د یو کس په قرآن اندازۍ کې دقه راوخیږي او باقي د نورو کسانو چې نو هغه نه راخیږي د هغوی پیسې اسې هلاک شي نو داسې قسم قرآن اندازي کول دا ناجایز ده شرعن چې نو هغه د په قمار جواری کې چې نو هغه د حکم نه د قرآن اندازي چې نو هغه ناجایز ده البته کومه قرآن اندازي خسرنه چې نو هغه جایز دی هغه دا دی چې د ټولو حقوق چې نو هغه پکې حقوق مشترکه هم او د ټولو حقوق چې نو هغه برابر او سرابر هم بیا د دغه نه اورستو د چې نو عاصم دیوبل سره متفق کیږي او د چې نو تالیف قلب د پاره دی پاغه باندې خسرنه وکي نو دغه خسرنه چې نو هغه جایز دی لکه مثال په تور کې درې تن رونه دي اوس دی چې نو هغه یو ځای شي اوس 30 فوټ هر یو ته میلاویږي 30 فوټ به یو تم میلایږي 30 په بل تم میلایږي 30 په بل تم میلاویږي خو اوس دی یو بل پر رضا هم د غور کوي خو چې نه خسرنه بو کو چې سبب یا د یو په بل باندې چې نو هغه سره لحاظ پاتې نشي نو اوس په دې صورت کې چې کم قرآن اندازي وشي کم خسرنه چې نو هغه وشي نو دا شرعن جایز دی ځکه دوی چې نو هغه کم کسان چې بده کې شریکین ول هر یو شریک ته پوره حصہ چې نو هغه خپل میلاو شو نو کدا سه په صورت کې قرآن کېږي نو بیا په دغه صورت کې هغه جایز او کدای چې د یو حق په کې بل ته بیا میلاو شي نو په دغه صورت کې بیا د قشانت قرآن اندازي کول چې نو هغه شرعن ناجایز بلکې د قمار د جواری چې نو هغه په حکم کې نو الله ذکر وی ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون او دې باره کې چې دوی کوم جګړه کول تاسو نو لہذا معلومه ده شوله چې ته د الله حق او سچ پیغمبري ځکه دا ټول واقعیت چې تاسو ته معلوم شول نو دا صرف او صرف د وحي په ذریعہ باندې معلوم شي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او هر کله چې اویل فرشتو یا مریم اے مریم ان الله استفاکی بشک الله غوړه کړي تو وطهرکی او پاکی کړي تو واستفاکی او غوړه کړي تو علی نساء العالمین په خزو د عالم باندې نو مراد دې دا وخت دی یا مریم اے مریم اقنوتی تجنه فرمانداری کولی ربک د خپل رب وسجدی او سجده کوا ورکعی رکوع کوا مار راکعین در رکوع کونکو سره ذالک دا من انباء الغیب خبرنا دی خبر دی د غیب نوحیه الیکا کم چې وحی کوم مستاتا وما كنت تنویل لدیهم داغی سره از پاغ وقت کې یلقون چې غرز ولاغی اقلامهم خپل قلمونه ایهم یکفل مریم چې څوک به د نو کفالت کې د مریم وما كنت او نویتو لدیهم داغی سره از یختصمون هغه وخت چې داغی جګړه کوله په پرورش د مریم کې دغه سره برکت نه
و اذ قالت الملائکه او هر کله چې ویلو پرشتو یا مریم اے مریم ان الله استفاکی و طهرکی الله غوړه کړی تو او پاک کړی تو واستفاکی علی نساء العالمین او غوړه کړی تو چې نه په خزو د عالم باندې یا مریم اقنتی اے مریم چې نو هغه تابعداري کوه فرمانداري کوه لربک د خپل رب واسجدي ورکعي مع الراکعين سجده کوه او رکوع کوه د رکوع کوونکو سره ذلک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب نوحیه الیک چې مونږه وحی کوو ستاته وما كنت لديهم او تنوي داغي سره اذ يلقون کله چې چولا کوي اقلامهم خپل قلمونه ايهم يكفل مریم چې څوک بچنه نو هغه پرورش وکي د مریم وما كنت لديهم او تنوي داغي سره اذ يختصمون هغه وخت چې داغي جګړه کوله